که په معاشره کې خپل عزت جوړول غواړئ، خپل قدر سیوا کول غواړئ یا ځان د بېعزتۍ او سپکاوي نه بچ کول غواړئ، نو یو څو خبرې در سره شریکوم. په دې باندې عمل وکړه، انشاءالله ستا دپاره به ډېرې ګټورې ثابت شي. ولې چې دا زما پرسنل اکسپیرینس دی او دا چې کومه ده ما تجربه کړي دي دغه خبرې او ما پې خپله هم عمل کړی دی او زما فرض جوړیږي چې اوس یې تاسو سره هم شریکې کړم. په دې کې په اول نمبر د کور خبره به چرې هم چاته نه کې. ستا په کور کې ستا د چاردیوالۍ دننه چې څه تېرېږي هغه به چرې هم بل چاته نه کې. خو هغه که ستا هر څومره هم نږدې ملګری شي، که ستا رور ولې نه شي، هغه ته هم ته د کور دننه خبرې چرې هم مه کوه. بعضې خلک داسې قسم ټریک استعمالول غواړي، هغه هم درته ویمه. ستا په مخ کې به داسې قسم د دروغو یو کیسه وکړي د کور، یا به درته داسې یو قسم له فریاد وکړي چې تا به په دې باندې مجبور کړي چې ته هم هغه سره هغه خپله کیسه چې کومه ده شامله کې، خپلې کیسې ورته واورې. یقینا دا زما سره هم ډېر زیات شوي دي، چرې به هغه ته هم یو خبره نه کې. ولې چې څوک هم په چا باندې پرده نه راچوي، هغه کس دا یو ټریک استعمالی په تا باندې چې ستا د خولې نه هغه خبره وباسي. بل خپل هغه دوست له د اوس نه چوټي ورکه کم چې ستا د دوست په جامه کې د نستوڼي مار دی او تا ته څه ټیم هم ټک درکولی شي. کینه سم د بیګانه سوچ وکړه، اوس نه سوچ وکړه، فکر وکړه چې کم یو دوست ستا د دوست په جامه کې د نستوڼي مار دی او تا ته ترې ډېره زیاته خطره په کار ده ته دومره تجربه ولرې چې ته دوست او د نستوڼي مار په خپل ژوند کې وپېژنې او که څوک دی د نستوڼي مار دی نو هغه ته فورا د اوس نه چوټي ورکړه. بل دا خبره په ذهن کې کېنوه چې هر وخت په یو ځای کې اویلیبل مه اوسېږه، یعنې هر ځای کې موجود مه اوسېږه، ځکه چې بیا خلک تا ته وایي چې دا خو اوزګار خیل دی او دا چې کومه دی دی هسې مچ دی په هر ځای کې حاضر وي. نو دغه هم تا ته ډېره غټه مسله جوړولی شي، ستا عزت ته په دې باندې ډېر زیات نقصان رسېدی شي. په دې وجه باندې په هر ځای کې موجود مه اوسېږه، د وخت نه مخکې یو ځای ته مه ځه. که د وخت نه مخکې هم یو ځای ته ځې بیا هم دا خلک دا معاشره داسې ده خبرې کوي، وایي دی اوزګار خیل دی، هر ځای کې حاضر وي لکه د مچ. او لا سیوایي به درپسې دا خبره هم کوي، وایي هر ځای کې لکۍ وایي، هر ځای کې موجود وي لکه د مچ تاویږي او لکۍ هم وایي اوزګار خیل دی. دې خبرو نه که ځان ساتې نو په هر ځای کې موجود مه اوسېږه. بل هغه ملګرو سره مه کښېنه کم چې بې عزته دي، کم چې سپکاوی کوي ستا او کم چې د بې عزتۍ سره تا مخ کوي. سوچ وکړه، د اوس نه سوچ وکړه او هغه ملګري چې کومه دی ټول وپېژنه، هغه ملګري ټول معلوم کړه چې دا ملګری چې کوم دی دی ما ته ښه خبره کوي او که نه صرف او صرف زما سپکاوی کوي. ولې یو مثال زه در کوم، فرض کړئ ګازره شوه، ګازره که چرې ښه څیز کې واچې، خواږه څیز کې واچې، یعنې مربا کې واچې خوږه شي او که هغه ته مالګه مرچکۍ ور واچې نو بیا ته اچار جوړ شي. دغه مثال ستا هم دی. که چرې ښو خلکو سره کېناستې نو ښه به شي او که چرې غلطو خلکو سره کېناستې نو همیشه به درپسې خلک خبرې هم کوي او خلک به چې کوم دی تا ته سپک هم ګوري. یعنې مثال دا که چېرې یو انسان د عطرو دکان کې کښېني نو هغه چې راوځي هغه نه به خوږ بوی روان وي. هر سړی به ورته وایي چې دا کم ځای ته تللی وي، کم ښه ځای ته تللی وي، کم د عطرو دکان ته تللی وي چې تا نه دا خوږ بوی روان دی. یا د دې نه باوجود که یو سړی په یو ډیران کې کښېني، په یو ډیران کې خپل وخت تیر کړي نو هغه پسې ګن هم نښتی وي، ورسره ترې داسې بد بوی روان وي چې هر سړی پوزه نیسي او د هغه نه نفرت کوي او ورته وایي چې ته په کم ډیران ناست وي چې دومره بد بوی در نه روان دی، دومره څښا بوی در نه ځي. نو کوشش وکړه د ښو خلکو سره همیشه کښېنه، د بدو خلکو نه ځان وساته، نو په دې وجه باندې به ستا بې عزتي په معاشره کې نه کېږي. یو که درته څوک میسج کوي نو فورا ریپلی مه ورکوه، ولې چې هغه ته بیا ته اوزګار خیل ښکاري او هغه په دې وجه باندې هم ستا عزت ته چې کوم دی سپک کتی شي او تا ته به سپک ګوري او درته به وایي چې دی اوزګار خیل دی. د دې نه مراد دا نه دی چې یو ایمرجنسي وي او هغه باندې ته ځان غلی که، ځان پې شپېلی که او هغه ته جواب مه ورکوه. خو داسې د فضول قسم میسج جواب چې کومه دی هغه فورا مه ورکوه. داسې د اوزګار خیل کس د میسج جواب چې کومه دی هغه بالکل فورا مه ورکوه، ولې چې دا بعد کې تا ته مسله جوړولی شي. او دا کومه خبره چې ما وکړه چې اویلیبل هر وخت مه اوسېږه، نو د دې نه دا مسله او دا خبره هم نه ده چې ته د یار دوست نه پټ شي
او د یار دوست نه چې کومه دی موبایل بند کړي یا چې کوم دی په ایمرجنسي کې د ضرورت په وخت کې هم ته اویلیبل نه د کار په وخت کې به همیشه اویلیبل اوسیږي او د وزګارو خلکو په محفل کې بالکل غیر حاضر اوسیږه نو ستا عزت چې کومه دی هغه به په ځای باندې پاتې کیږي نو ملګرو دغه وی زما د ذاتي تجربې مطابق یو څو خبرې په دې باندې عمل وکړئ انشاءالله تاسو به همیشه دپاره کامیاب او همیشه دپاره چې کوم دی تاسو به د بې عزتۍ نه بچي ولې چې دا زما پرسنل ایکسپیرینس دی دا زما ذاتي تجربې مطابق دغه خبرې چې کوم دی دا ما په خپله زندګۍ کې هم اپلای کړي دي او زما فرض جوړیږي چې بل مسلمان رور ته هم دا خبرې چې کومه دی وخیم او چې په هغې باندې عمل وکړي او کامیابي ترلاسه کړي کامیابي به د ګرنټۍ سره ترلاسه کوئ په دې خبرو باندې که چېرې تاسو صحیح طریقې باندې عمل وکړئ نو په دې ویډیو باندې خپله رایه لازمي راکړئ او مخکې بیا هم د ملګرو سره شیر کوئ